کال په دې باندې داسې تیر شو، ډېر د غم کال پې تیر شو. او کومه قافله چې د ابو سفیان په نگرانۍ کې تللې وه، هغه ټول مال هغه یو ځای کې به طور امانت ایښی و چې دې له به څوک ګوتې نه وړي. خلک وایي موږ په غم یو، تاسو د مال او د پیسو خبرې کوئ. نو هغه خبره وه چې دوی وایي موږ په خپل غم یو چې زموږ مشران او سرداران مړه دي او د پیسو نوم به نه اخلئ. آخر کې بیا په دې باندې مشران کېناستېدل چې اوس څه وکړو. فیصله په دې وشوه چې کومه نفع دې تجارتي قافلې کړې ده 50,000 دینار و. دینار به د سرو زرو 50,000 دینار و. نو دا دومره نفع شوې ده، نو دا به څوک تقسیموي نه او دا به څوک اخلي نه، دا به خلکو ته نه میلاوېږي، بلکې دغه 50,000 دینار چې کوم دي دا به واپسي په جنگي تیاری باندې لګو چې موږ د جنگ دپاره تیاری وکړو، په مدینه حمله وکړو او د خپلو وروڼو او د خپلو کلیوالو بدل واخلو. نو دا یو کال په دې ډېر باندې سخت په تکلیف کې تیر شو. نو خلک ولګېدل او د جنگ دپاره تیاری شروع کوي، بدل به اخلو. کارسي وي زمونږ خلک یې وجلی دي، موږ به د دې بدل اخلو. او یو کس د مدینې منورې و او تقوادار و، ډېر بزرګ و. خلکو به ورته ډېرې د بزرګۍ نه ابو عامر راهب به ورته وي. خو چې کله رسول الله مبارک مدینې منورې ته راغی نو د ده نه دا شیز نه ځایېده چې دا ولې دا خلک د پیغمبر علیه السلام نه راتاو دي او ما ته خواړه څوک سوی نه. نو دی لاړه مکې مکرمې ته وتښتېدو. نو هلته به یې څه کول؟ هلته به یې خلک تیارول چې ګوره جنګ به کوئ، د دوی نه به بدل اخلئ. خلکو له به یې قسمونه ورکول چې ګوره ځان تیار کوئ، زو به او د دغې خلکو نه به بدل اخلو. دا ابو سفیان ولګېده او دوی وګرځېده، د ده په نګرانۍ کې 3,000 لښکر دا په مکه مکرمه کې تیار شو. 3,000 لښکر دی، 200 ورسره اسان دي او 300 چې کوم دي نو دا ورسره اوښان دي. او په 3,000 کې 200 کسان داسې وو چې هغوی جنګي زغرې مچولي دي، تورې او نیزې خو هر چا سره دي. دا لښکر چې تیار شو دی وي او په دې لښکر کې ښځې هم ورسره شوې، 15 پکې زنانه دي. او دا ښځې د دې دپاره تلې چې یو خو به دی به یو څو کارونه کوي. دی چې په لاره ځي نو دی به اشعار وایي، دی به شعرونه وایي. شعرونه کې به څه وایي؟ دا چې کم لښکر موږ روان کړی د 3,000 د مدینې دپاره نو دی به جذبه کې راولي، لکه ښځې چې څنګه هغه ټپې کوي او په هغې کې ستاینې کوي. نو دی به هغه اشعار به وي د ابوجهل په باره کې، د عتبه او د شیبه او نور سرداران چې هغه زمونږ مړه دي او زمونږ قوم په بدل اخلي او جذبه ده او دا دي او دا دي. نو چې کم قوم او لښکر د دوی سره په ملګرتیا کې روانو، دوی به جذبه کې راتلل ورسره چې بس بدل به اخلو، ګورو به اوس به ورپسې. او بل په دې کې د ابو سفیان بیبي او د عتبه لور هنده دا هم په دې لښکر کې وه. په بدر کې د دې پلار، رور او تره عتبه، شیبه، ولید رورو او عتبه پلارو، شیبه ترو. نو دا درې واړه په بدر کې مردار شو. نو دی وی کار حالت وي زه به بدل اخلم. نو دا هم په دې لښکر کې چې دنه شامله وه. د رسول الله مبارک تره عباس رضی الله تعالی عنه ته چې فتح ولګېدله چې ابو سفیان خو مکه کې وګرځېده او 3,000 لښکر یې تیار کړو او داسې په جذبه کې دي، داسې په شوق کې دي او داسې په غصه کې دي چې ځان هم به وجني خو هلته به هم څه کوي، مسلمانانو کې به هم ډېر نقصان وکړي. ولې د ټولو دغه یو نیت او یو اراده وه چې د بدر بدل به اخلو. بس
چې بدر کې زمونږ نقصان شوی دی او یا کس زمونږ مړي دي د هغې بدل واخلو. نو دا رسول الله مبارک تر دې پټ ایمان یې راوړی د عباس رضی الله تعالی عنه د یو خط ولیکه او یو کس یې ورکوي په 3 ورځې کې چې رسول الله مبارک خواله تللی او دا خط ورسوه. په خط کې ورته ولیکل چې ګورې ابو سفیان په نګرانۍ کې یو ډېر لښکر د 3000 کسانو تیار شوی دی چې ورسره چې دی نو 200 اسونه دي او 300 اوښان دي او 200 کسانو زرې مچولي دي او ډېر په شوق او جذبه کې چې ښځې هم پکې دي او در روان دي او په مدینه منوره باندې حمله کوي. نو زما وروارو خط دې دپاره درلیږمه چې د مخکې نه ورته پته وي او تیارې وکړي. نو کس ولګېده قاصد او هغه خط رسول الله مبارک له په 3 ورځې کې ورسو. ځکه لښکر خو به ته ډېر په مزه مزه باندې روان به و، په لاره به یې سټې کوله، کوم ځای به یې څارېدل او دا قاصد ولګېده دی ډایرکټ ورسېده لاړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له لاړو د جمعې ورځ وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خط میلاو شو چې کوم د مکې د مدینې منورې مشران صحابه دا ټولو پیغمبر علیه السلام مشوره راوغوښتله، د صحابو نه مشوره علي. صحابو ته حالات بیان کړل چې ګورې په مدینه منوره باندې حمله کیدونکې ده او ډېر غټ لښکر د ابو سفیان په نګرانۍ کې را روان دی، په مدینه باندې حمله کوي. نو تاسو ماله مشوره راکئ د دې خبرې چې څه وکړو. دلته پاتې شو بهر ورشو. نو د اکثر صحابه کرامو چې کوم مشران صحابه وو نو هغې وی زمونږ رایې دا د رسول الله مبارکه چې موږ د مدینې نه بهر ونځو، مدینه کې پاتې شو. نو مطلب دا دی موږ به ځان پسې ورونه بند کړو، ځکه هغه 3 زره دي او موږ لږ یو. نو موږ به ځان پسې ورونه بند کړو، د کوټو نه به یې په غشو باندې اولو او یا به وله موږ بهر راوځو لارو ته، موږ به ورسره په تورو جنګ کوو او زمونږ بچي او زمونږ ښځې به یې د بر نه په ګټو باندې ولي. نو دوی به تر کومې پورې د مدینې په کوڅو کې ګرځي، تتر بتر به شي، ګډ وډ به شي او آخر کې به ستومانه شي نو مکې مکرمې ته به واپس ځي. نو دا رایې د اکثرو د مشرانو صحابه کرامو وه. نوجوانان چې کوم د بدر نه پاتې شو چې کله بدر کې شهدا رالل الله آیتونه نازل کړل چې تاسو دوی ته مړه مه وایئ بلکې دا ژوندي دي، دوی له الله رزق ورکوي، الله دوی ته بخښنه کړې ده، الله د دوی نه خوشحاله دی. نو د ځوانانو جذبې ډېرې اوچتې وې. هغوی وی نه رسول الله موږ خو مدینه کې جنګ نه کوو، دې لښکر نه به مخې نه وځو، د مدینې نه بهر جنګ خرې چې موږ بهر وځو نو یو به دا وي چې زموږ دلته کې کلی زنانه به محفوظې پاتې شي، موږ بهر به ورته جنګ وکړو، مخه به ولې ونیسو. پیغمبر علیه السلام چونکې خلک ناست دي نو په دې کې د منافقینو سردارو عبدالله ابن ابی هم په دې کې ناست و. نو هغه نه یې مشوره واخیسته لکه څه وکړو. نو دی ورته وایي زما رایې دا ده چې مدینه کې دننه جنګ وکړو او کله موږ چې مدینې ته دشمن راغلی دی نو سرکوز یې تللی دی، خرز یې نه ده مونتې، نامراده تللی دی او کله چې موږ بهر وتیو د مدینې منورې نه نو موږ څه یو، موږ مغلوبه شوي یو، موږ جنګ نه دی ګټلی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې کې صحابو کې خپلو کې مشورې وي، چا وی دلته جنګ کو، چا وی بهر ځو، چا وی دلته جنګ کو، چا وی بهر ځو. پیغمبر علیه السلام بس چاته څه ونه وی، کور ته لاړو. دا صحابه په خپلو کې وایي تاسو یې لکه قرآن نازلیږي، وحی نازلیږي، جبریل علیه السلام راځي فوري طور خبر راوړي، نو تاسو د الله پیغمبر خپلې مخې ته ولې نه پرېښودو چې بس د الله د پیغمبر خوښه وه که دلته جنګ کوو او که د مدینې نه بهر جنګ کوو، نو بس هغه به فیصله کړې وه. دا تاسو ولې داسې وکړل؟ دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام را بهر شو او 2 زغرې یې چولي دي جنګي. نو صحابه ورته وایي رسول الله موږ نه غلطي وشوله او غلطي زموږ نه دا وشوه چې ستا خوښه ده، که ته وایې چې مدینه کې جنګ کوو نو بس موږ مدینه کې خوشحاله یو، که ته وایې چې بهر ځو
بس موږ بار خوشحاله یو زموږ نه غلطي وشوه موږ له نو پکار چې موږ تا سره چیړ وکړو د دې خبرې چې نه موږ څه کوو دلته پاتې کېږو باز وي نه بهر ځو نو پیغمبر علیه السلام وایي کله چې د الله پیغمبر زغره واچوي او جنګي سامان واچوي نو بیا به جنګ کوي بار به ځي اوس نه واپس کېږو ځو به اوس رسول الله مبارک سره ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ دا ټول صحابه کرام د مدینه کې بس چې څو ټول را روان شول د مدینې منورې نه د جمعې پر ورځ مازدیګر غالبا دوی را روان شول نو چې یو میل نیم سفر یې وکړو چې کوم ځای کې مسجد مستراحه جوړ شوی دی دغه ځای له را ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام لږه دمه وکړله ودرېده او د خپل لښکر د خپل فوجیانو د صحابه کرامو جایزه اخلي چې څنګه دي پیغمبر علیه السلام اعلان وکړ د دې خبرې چې د 15 کالو عمر چې د کمو صحابهو کم دی مطلب نابالغ دي نو هغه دې واپس شي مدینې منورې ته ای دې نه ځي موږ لا به جنګ کې هغه صحابه ځي او هغه خلک به ځي چې د هغه عمر د 15 کالو نه سیوا وي نو کم عمره صحابه کرام دې شي واپس شي تقریبا په دغه جنگ کې 18 صحابه دا داسې وو چې د هغوی عمر 12 13 14 د نوجوانانو ګوره دا جذبې وي وایي موږ به جنګېږو د جنګ نه نه یېرېږو وایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله وایي مدینې وایي جنګ کلي کې کو نو حمزه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله ولې موږ له زموږ شهادت قبول دی نو ته ولې موږ له جنت موږ له نه غواړي موږ وایي چې موږ لاړې وجنګېدې او شهیدان شوې چې الله سره ملاقات وشي نو پیغمبر علیه السلام وایي کم عمر هلکان دې واپس شي تقریبا 18-20 هلکان په هغې کې عبدالله ابن عمر معاذ رضی الله تعالی دا ټول نو دا واپس شول یو دوه هلکانو چې د هغې عمر کم و خو جذبه یې کلکه وه پیغمبر علیه السلام داسې ګرځي را روان دی نو یو دی حضرت رافع دې د خواله چې راورسېده نو د عمر یې کم و دی ولګېده په پنجو باندې ودرېده او په سب کې ځان اوچت کړو پیغمبر علیه السلام خوا ته لاندې نه دي کتلی چې دا په پنجو ولاړ دی که څنګه ولاړ دی پیغمبر علیه السلام ته راتېر شو چې راتېر شه لږ مخکې راغی نو بل صحابي هغه ته پیغمبر علیه السلام ویل که ته واپس شه ستا عمر کم دی نو دی ورته وایي رسول الله څنګه ته ما واپس کې او دا دغه یو چې دی پرېښودو دا نه واپس کې پیغمبر علیه السلام یې ولې وایي داسې کار دی دا زما همزولی دی هلکانو ته خو خپل ځان عمر پته چې دا زما همزولي څوک دي وایي دا خو زما همزولی دی او ورې پیغمبر علیه السلام ته وایي زه د ده نه تکړه یم زه د ده نه ضرورم یم ګینې که وایي چې پته نه لګي نو دا ګز او دا میدان لږ مو یو بل وګورو ده راځه اوس د صحابو جذبې ته ګوره نو پیغمبر علیه السلام د خوشطبعۍ په طور باندې په هغه ټایم کې دوی ته دواړو ته وایي لکه را میدان ته شئ راوځئ تاسو پته به ولګي که نه چې کم یو پکې تکړه دی نو دا دواړه هلکان د دوی عمر د 15 نه کم و 14 مطلب 13 لږ بګ کې و نو دا دواړه هلکان اوس لښکر ټول ولاړ دی 1000 صحابه کرام ولاړ دي دا دواړه بار راووتېدل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په جنګ ورلوستل نو دا یو کس ولګېده دا سمره بن جندب ده دا لومبنی کس چې دا په پنجو ولاړو نو دی راوویشته پیغمبر علیه السلام ته وایي تا ته ما نه وبېده چې ده نه ما کې طاقت ډېر دی نو دی پرېږدی او ما نه پرېږدی پیغمبر علیه السلام وایي ځئ دواړه راځئ نو دواړه یې ځان سره څه کړل دی بوتلل دوی ورسېدل د صحابو چې څنګه احد خواته نږدې شول نو عبدالله ابن ابی دی هم په دې کې و چونکې دی خو منافق و ایمان یې نه و راوړی نو دی ولګېده او هلته کې وایي دا پیغمبر علیه السلام خبره د لښکر په مخ کې ښکاره کړله وایي دا وایي موږ ورته وویل هلته کې مدینه کې چې موږ بار نه ځو وایي دا خو مخې ته وایي دا خو خودکشي ده وایي دا خو جنګ نه دی زما خبره او زما رایې نه مني زما خبره نه مني او موږ یې د مدینې نه راوباسلو دشمن ته مخامخ کوي او هغه 3000 خلک دي او موږ 1000 کسان یو هغوی سره اصلحه هم ډېره ده نو دا خو دا پیغمبر څه کوي موږ یې مړی وایي زموږ خبره نه شي منلی وایي زه خو دنه لاړم نو د توپ جنګ نه چې جنګ جوړو هاخوا لښکر راغلی دی په احد کې ولاړ دی دې خوا دی رسېدو واله دي او دا منافق عبدالله ابن ابی ولګېده
او ده دا خبره ګډه کړه وایي زه خو نه ځم دا خو موږ دې وجني وي دلته کې او زه دنه لاړم نو منافقین په دې جنګ کې 300 منافقین وو ها چې ایمان یې نه وراوړی دی به شرکت کو جومات ته هم راتلل لمونځ له به هم تلل مالي غنیمت کې به مخې مخې تکېدل موږ مسلمانان یو نو ایمان یې نه وراوړی نو دی ولګېده 300 منافقین د دغه جنګ نه واپس رالل موږ خو نه کوو جنګونه او نور واپس رالل صحابه او تعداد په دغه وخت کې 200 کسان پاتې شو صحابه کرام 200 دی چې کله جنگ احد ته ورسېدل نو کافران دا د مخکې نه راغلي وو د مخکې نه راغلي وو چې کوم ځای کې اوبه وي او سم ځای و نو هغه یې قبضه کړی و صحابه چې هلته کې ورسېدل نو د اوبو طرف هم هغه یې قبضه کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل لښکر چاپېره انتخاب وکړو او دا پکار هم دی چې کوم مشر او کوم لیډر وي جرنیل وي نو هغه خپل فوجیان او خپل برابر ساتي ترتیب هدایات ورته بیانوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د 50 کسانو یو جماعت د احد په ډیری باندې بره کینول د احد چې کومه ډیری وه د دې سره لاندې کنده ده چونکې مخامخ او غټ غر دی نو غر د پاسه خو دشمن نشي راوړی دی خو که راځي په دې کنده غاړه به راځي څوک تلي وي هغوی به لیدلي وي نو د احد د غر د پاسه نشي راوړی دی نو که دشمن زمونږ باندې حمله کوي نو د شا د طرف نه په دې خوړ به راځي نو د 50 صحابه کرام جماعت چې د هغوی مشر عبدالله ابن جبیر د مشر کو او د یې په دې ډیری کینول ورته وی ستاسو کار داري که مونږ ګټو که بایلو پیغمبر علیه السلام هدایات ورکوي ورته وایي که مونږ ګټو او که بایلو تاسو به د دې ډیری نه راکوزیږئ که مونږ جنګ وګټو غنیمت راځي که هر څه شو در دې پورې پیغمبر علیه السلام یو روایت کې راځي ورته وایي که مونږ مړه شو او دا مارغان راځي او زمونږ لاشونه وړي او تختۍ غوښې مو وړي خو تاسو به د دغه ډیری نه نه راکوزیږئ دغه ځای به ناست ستاسو ډیوټي دا ده ولې پیغمبر علیه السلام ته پته وه چې دشمن که مونږ باندې راځي نو مخامخ خو مونږ یو خو هسې نه دشمن را باندې د شا د طرف نه راتاو شي نو دې خوا به مونږ دی پسې ځو مونږ ته به د شا د طرف نه پته نه وي د شا نه را باندې به نور راغلي مونږ به خراب کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه 50 کسانو ته دغه هدایات بیان کړل اوس څه چالو شو جماعتونه برابر شول دواړه جماعتونه مسلمانان دې طرف ته وسوه دي او هغه طرف ته 3000 کسان دي چې 3000 کسان دي نو لومبنۍ مخکې جمعو کې موږ ویلو چې د مسلمانانو جنګونه به داسې وو چې لومبنۍ به مقابله په شریکه نه وه یو دوه به راوتل لکه په بدر کې 3 راووتېدل عتبه راووتېده او څوک شته په مدینه کې تاسو کې څوک نر شته چې زما مقابله وکړي نو پیغمبر علیه السلام تره ته وي حمزه رضی الله تعالی عنه ورته وي علي چې دی د تره زوی هم او زوم یې هم او بلې رور او بلې تره عبیده وایي 3 واړه پاسئ او دا 3 واړه پاسېدل او هغه 3 واړه یې مړه کړل نو په احد کې هم لومړی جنګ چې شروع شو نو یو په یو باندې وه جنګونه صفونه ولاړ دي د هغه طرف نه یو راوځي د دې غاړې علي رضی الله تعالی عنه ورپاسېد او حمزه رضی الله تعالی عنه ورپاسېد صحابه به په خپل ځان نو فوري طور چې څنګه ورپاسېدل یو راځي او چې کم کافر راځي دی یې وجني چې کم کافر راځي دی یې وجني په جنگ مبارزه کې لومړني جنگ کې چې دا یو په یو کېږي 22 کافران دا په دې کې مړه شو نو کفارو چې دا بایدات ووینو چې بھائی زمونږ هر سړی ځي او مري هر سړی ځي او مري او یو ټکی رانړو مطلب پښتو مطلب دا ده چې مقابله د 2 کسو ده نو خو چې کم یو ځي نو زمونږ دا مري نو د دې همت هغه څه شا ختم شو دی رو او د دې نه پس جنگ شروع شو صحابه هم لګیا دي او پیغمبر علیه السلام اعلان وکوي زما دا توره به څوک واخلي چې د دې حق ادا کړي صحابه یو وی مال راکه بل وی مال راکه بل وی مال راکه پیغمبر علیه السلام وینا چې څوک حق ادا کړي نو یو صحابي را پاسې د حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ دی وی رسول الله دا توره ته څوک دا مال راکه زبر د دې حق ادا کما پیغمبر علیه السلام ته وی د دې حق څه دی وی د تورې حق داري چې په دې باندې د مسلمان اونوي مسلمان په ونه وجني کافر په وجني او حق لکه مقابله وکي نو دی اولګي د پیغمبر علیه السلام ته دغه چال ډیر زیات خوخو نو د کفارو لښکر ته وردن نشو د به سور پټکیواله
لښکر ته وردننه شو ډېر په غرور او تکبر سره مټې والې پیغمبر علیه السلام وایي الله ته دا چال ډېر بدې شي د تکبر ده خو په جنګ کې الله ته دا ډېر خوښ دی ځکه مې له توره ورکړه او دی به داسې به پکې روانو او کافر به ټول تښتېدل را تښتېدل او یو یو به وو جنگ شروع شو په دې کې حمزه رضی الله تعالی عنه هم شهید شو عتبه لور هندا هغې وحشي له پیسې ورکړې وي ازادوم به دي خو زما بدل به د پلار او د رور او د تره بدل به اخلمه نو هغه اوږده واقعه ده چې جنگ شروع شو نو کفارو خپې وښویېدې دي منډې والې تورې یې غوځار کړې نیزې یې غوځار کړې زغړې یې غوځار کړې وي چې اوس څوک وو تښتو او مسلمانان ورپسې دي نو څوک غرونو ته تښتي څوک چرته لاړه مسلمانان ولګېد بس دی وي دا خو جنګ موږ وګټو او بس لښکر وتښتېدو نو بس دی تورې کېښودلې نیزې کېښودلې او وایي دا غنیمت په راغونډ کړو صحابه په دې ولګېدل هغه طرف نه هغه 50 کسه چې په ډیری ناست وو نو هغوی امیر ته وي وایي مسلمانانو خو بس جنګ وګټو دغه خبر ختمه شوله مونږ کوزېږو چې د خپلو ملګرو سره د مال غنیمت راغونډ کړو نو امیر ورته وی پیغمبر علیه السلام ما ته ویلي دي چې ګوره کوزېږئ به نه خو مونږ ګټو که بایلو دی وی نه دا خو مونږ به در کمې پورې ناست یو بس ته جنګ ختم شوی دی هغه وی نه پیغمبر علیه السلام تاسو ته ویلو چې مه کوزېږئ ولې کوزېږئ نو د هغه صحابو نه 40 کسه د ډیری نه راکوز شول او هغه هم په غنیمت کې شروع شول او غنیمت یې راغونډو دا د صحابو اجتهادي غلطي وه موږ دې کې دا نه شو ویلی چې دا ولې داسې شو لس صحابه کرام د غونډۍ د احد د غونډۍ د پاسه پاتې شول چونکې ټیم ختم دی واقع اوږده دی انشاءالله آینده جمعه به د دې ځای نه تفصیلي وایو نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه وروسته ایمان راوړی دی خو دغه وخت کې کافر دی دی د شا د طرف نه روان شو او په هغه خول باندې د غونډۍ شاته چې و د هغه خول باندې راغی لومبنۍ هغه لس کسه چونکې لږو اول خو ډېرو دی به بېغشې ویشتل نو دی به واپس شو لسو نو هغه لس کسه د صحابو هلته کې شهیدان شول بیا صحابه لګیا د غنیمت راغونډئ هغوی وایي موږ پسې خو شاته 50 کسه شته زموږ دفاع به کوي حالانکې هغه 50 ته کې 40 راکوز شو لس شهیدان شول نو هغه صحابه بېغمه دي تورې یخې دي د شاته نه پې لښکر راغی نو ډېر نقصان پکې وشو آخري فتح الله پیغمبر علیه السلام له ورکړه ولې کفارو میدان پرېښودو وتښتېدل په جنګ کې څو شول څوک شهیدان شول زنانه او جذبې دا ټولې به انشاءالله آینده جمعه وایو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا